السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم خوږو اوریدونکو کتونکو روغ جوړه خوشاله به الله مو خوشاله لره. د محرم الحرام یا شروع د چې د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده او نو د دې په مناسبت سره ستاسو سره یو څو خبرې کول غواړم. قرآن کې الله تعالی فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. چې الله تعالی د کوم وخت نه د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي د هغه وخت نه د الله په نسبت باندې د میاشتو شمېر چې دی 12 دی. په دې کې الله تعالی څلور میاشتې د احترام والا میاشتې ګرځولي دي چې په دغه احترام والا میاشتو کې دا د محرم میاشت هم ده چې دا د احترام والا میاشت ده، د عبادت میاشت ده. تاریخي واقعیت هم ډیر زیات دي لکه د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت د دې محرم په اولنی تاریخ شوی دغه رنګ لسو پیغمبرانو ته خاص چې د هغه خوشاله په دې میاشت محرم کې ورکړل شوی دي او خاص مناسبت چې هغه لسم محرم دی او بیا دغه رنګ د تاریخ د ټولو نه لوی ظلم هم په دې میاشت د لسم محرم شوی دی چې کوم د موږ د کربلا واقعه وایو چې هغه هم په دې میاشت د محرم کې شوی و. خو شری تور د دې هم چې د خاص فضایل دي لکه دیرو د محرم په میاشت کې چې کوم مؤمن بنده یو روزه ونیسي د هغه یوې روزې اجر ثواب الله تعالی د یوې میاشتې په روزو باندې ورکوي. یعنی یو مؤمن بنده د محرم په میاشت کې یو ورځ روزه نیسي الله تعالی بوله د یوې میاشتې د روزو اجر ثواب ورکوي. او کوم مؤمن بنده چې د لسم محرم روزه ونیسي په دغه یو د لسم محرم روزه باندې الله تعالی د یو کال د عبادت اجر ثواب ورکوي او دغه روزه الله تعالی د مؤمن بنده د فاره د یو کال د ګناهونو چې د کفاره وګرځي. خو دومره ده چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یهودو به دا روژه نیوله. نبی علیه السلام تپوس وکړو د انصارو صحابه کرامو نه چې دا څه معامله ده، څه مسله ده چې دا خلک روژې نیسي. د یهودو نه تپوس وکړو نو یهودو ته ویل چې په دې ورځ باندې الله تعالی موسی علیه السلام او بنی اسرائیل ته د فرعونیانو نه نجات ورکړو نو د خوشاله په تور او د شکرې په تور چې د موسی علیه السلام او بنی اسرائیل به دا روزه نیوله نو موږ هم دغه روزه نیسو. نبی علیه السلام ته فرمایل چې بیا خو موږ ستاسو نه ډیر زیات د موسی علیه السلام متبع او محبت کوونکي یو، موږ به هم دا روزه نیسو. نو نبی علیه السلام هم چې د حکم ورکړو دا به نیوله او نبی علیه السلام باندې د رمضان د روزو د پرېږدو مخکې دا فرض هم وه نو دا به نیوله. خو کله چې بیا نبی علیه السلام آخري وخت نو نبی علیه السلام وفرمایل چې که آینده کال زه ژوندی یم نو یوه روژه به ورسره بله ملګرې کوم، یوه روژه به ورسره یا نهمه روژه یا یولسمه، یعنی لسمه خو ده یو به ورسره نهمه ملګرې کړم یا به ورسره یولسم چې د یهودو مخالفت راشي د هغوی مشابهت رانشي. ټیک شوم، یو خو دغه چې د دې اهتمام پکار دی. او دویم نمبر په دغه د لسم محرم باندې کم مومن بنده په خپل اهل او عیال باندې د رزق فراوانی راولي، رزق او سعادت پې راولي. یو قسمه داسې چې د خپلو بچو میلمستیا وکړي لکه یو سړي کله میلمه راشي او د هغه څومره اکرام اعزاز کوي نو په دغه ورځ د خپلو بچو چې د میلمستیا وکړي اکرام او اعزاز یې کوي، ښه خوراک پې وکړي نو الله تعالی به په دغه مومن بنده باندې د ټول کال د رزق چې دی فراواني او فراخي راولي. او ډېر صحابه کرام فرمایي په دې باندې عمل وکړو الله تعالی موږ له ټول کال چې دی فراخ رزق راکړی دی. نو عزتمندو مسلمانانو وروڼو دې باندې عمل هم وکړي، د روژو اهتمام هم پکې وکړي او دغه په خپل اهل و عیال کور خپل خپلوانو باندې د رزق چې دی هغه وسعت هم راولي په دغه خپل کور کې د خپلو اهل و عیال یا دغه رنګ د خپلو ماتحتو خلکو چې دی هغه میلمستیا وکړي. ټیک شو، او دا ویډیو چې دی هغه د ثواب په نیت ورسره زیات نه زیات شیر کړي. د محرم چې دی 2-3 ورځې پاتې دي چې د دغه نه مخکې دا ویډیو ډیر زیاته چې دی هغه شیر شي د ثواب او د صدقې په نیت باندې شیر کړي چې ډیر مسلمانانو چې دی هغه د پیدا واخلي او د هغوی دپاره د خوشحالو سبب او ذریعه وګرځېږي. او دغه رنګ د اصلاحي او دعوتي مختصر ویډیو دپاره دا چینل چې دی دا در سره سبسکرایب هم کړي او ډېر ملګرو او نورو ګروپونو کې در سره شیر هم کړي. انشاءالله وخت په وخت به دې نه دغه رنګې اسلامي ویډیو چې دی هغه شیر کېږي. الله مو خوشحاله را. السلام علیکم.